السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دفاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو، مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو، غمونو، پریشانونو په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه ټول حاجات، شرعي حاجات، نیک تمناګانی د خپل خزانو د غیبونه پوره کا. عزتمندو، ما نن تاسو د فاره یو وظیفه راوړې ده، ډېره مجربه وظیفه ده، پاورفل قرآني وظیفه ده. د قرآن پاک سورت مبارکه دی. د څه دپاره دی؟ په چا باندې څه بندش وي، لارې ورته بندې وي، څه رکاوټونه ورسره وي، یا په چا باندې قرض وي او د هغې څه ذریعه نه برابریږي، یا د چا په رزق کې تنګستیا وي، مطلب رزق یې بې برکتي وي، رزق یې نه وي. د هغه خلکو دپاره دا وظیفه ده. ډېره مجربه وظیفه ده او اسانه وظیفه ده. ډېر په لږ وخت کې کیږي او اسانه وظیفه ده. وظیفه څنګه ده؟ راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه اول به درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ، کم از کم چې 3 ځله خامخا وي. بیا به د هغې نه وروستو بسم الله الرحمن الرحیم سورة التکاثر، یعنی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دا به تاسو 3 ځله ووایئ، یعنی 3 مرتبه به دا ووایئ، او بیا به د دې نه پس درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ. بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو حاجتونه هم پوره کوي. تاسو کم بندش وغیره وي، تاسو ته کمې لارې بندې وي د څه وجې، څه کارونو، حاجتونو، نو هغه به هم الله جل شانه د دې په برکت سره کلاو کړي. تاسو به قرض هم ختم شي، الله جل شانه به دله په رزق کې برکت واچوي، یعنی وسعت به ستاسو رزق په الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره ډېروي. دا که روزانه یې په بنیاد سره وشي نو ډېره به ښه وي. دا په خپل معمولات کې راولئ، زیات نه زیات 2-3 منټه فی لګي. نو اول به درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ 3 ځله. بیا به دا سورت مبارک دا به هم 3 ځله ووایئ، او بیا به 3 ځله بیا درود پاک په نبی علیه السلام ووایئ. نو دې نه پس په دعا وغواړئ، الله جل شانه به تاسو مقصدونه، حاجتونه، بندشونه به ختم کړي، هغه به هم پوره کړي، او قرض به هم په تاسو باندې وي نو هغه به هم ختم کړي، او الله جل شانه به تاسو باندې د خپل رزق حلال دروازې پرانیسي. نو دا وظیفه په خپل معمولاتو کې شامله کړئ. روزانه بنیاد باندې 3 ځله ویل پکار دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.